بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د فیملی یو مریض و د جناتو مسله یې وه په 7 تاریخ د 9 میاشتې راوستله. اوس مطلب 7/11/2022 دی. تو مریض څنګه و؟ څه مسله وه ورته؟ لکه مسله یې بیان کړه. جنات منت پکې راتللو ډېر خراب بول. اوس الحمدلله صحیح دی. اوس ټیک دی. ټیک دی. اوس مو ته صرف تعویض دپاره راغلی. مطلب مریض د ټیک دی. ته کوم ځای سره تعلق ساتي؟ سوات. مطمئنه یې؟ رښتیا وایي؟ ښه صحیح ټیک دی. دا سوات سره دی او مریض لکه موږ په پارچه لیکل کړي چې چا مریض ټیک وي نو کوشش کوو چې مریض ما راوړو بیا صرف د پارچه راوړو. نو دغه د پارچه راوړي الحمدلله مریض له الله شفا ورکړي. ښه تو نوم څه دی؟ سید علي شاه. سید علي شاه درې دا یو بل ملګری دی رحیم الله نمایرو د افغانستان دی او په پنډۍ کې اوسېږي چې دغه کم تکلیف و در موږ له راغلو په 18/9/2022 اوس دی 7/11/2022 دی. مطلب نو تاله څه تکلیف و تر چې مخکې راغلی وې؟ څه شو؟ دا تکلیف و کوکې مې ویلې جوړېدلم وه چغې به یې وهلې چغې مې ویلې زړه مې تنګ و بیا چې ستاسو ته راغلم ستا شیدم کړم مې هغې نه داسې هېڅ شی نه دی ورته راغلی. تا ته دا پته وه چې موږ باندې پیریان دي یا بل شی دا څه محسوس کول ته؟ ما ته دا محسوس کېدل ځکه زه چې ستاسو ته راتلم زه به ډېر بد حالات کې وم او نیم چې راتلم هېڅ څه یې په ما نه کېږي. دوی پرې نه کېږي مطلب ټیک شوی. دغه باندې چې کوم دی موږ 15 پیریان حاضر کړو او 15 پیریانو وینا دا وه چې دغه سره موږ د 2.5 کالو نه یو 2.5 کالو نه دا مسله دلته روانه وه او الحمدلله په یو ځل سره الله پاک شفا ورکړه. دا دوه انځلي راغلی دا په خپله ګواهي کوي چې اوس هغه چغې مغې ما نه دي ویلي. الحمدلله بیخي ښه یم بیخي ټیک یم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ملګری و او نایاب نامه وه او وزیرستان کې میرانشاه سره تعلق ساتي. دلته چې څه مسله وه هغه مسله بیان کړي زه د حل کېدو وړه طریقه درته بیا ښایم. تاله څه تکلیف و نایب بھائی؟ څه تکلیف ته باید مخکې دور باندې؟ زه چې په قرآن باندې کېناستم سبق ته بیا به دی سبق ته نه پرېښودم په سر باندې مې بوج راغلو دومره سخته غوسه به راغله چې ما ویل چې دا سر د دیوالونو ته ووایه. بیا به قرآن به مې بند کړو بیا به کېناستم دغسې بیا به دغسې سوچونه رانواله شو بیا مې سبق ته غاته به نه کېده. مدرسه کې وې ته څو سپارې حفظ کړي وې؟ 9 سپارې حفظ مې کړی و. 9 سپارې بیا دې پرېښو؟ مې پرېښود. څومره وخت وشو چې دا تا پرېښو؟ دا 4-5 میاشتې به شي چې ما پرېښود. ښه او بېهوشي موشي چېر باندې راتله؟ بېهوشي به چېر باندې راغله په ځان به نه پوهېدم سیده به سملاستم بېهوشه به شو. اوس چې دغه ځای نه تللی یې 4 ورځې مخکې اوس څنګه یې؟ اوس ښه یم. ښه یې؟ اوس خو قرآن ته غوسه نه راځي؟ نه. بېهوشي در باندې نه راځي دردونه؟ ښه محمده څنګه دی اوس ته څه محسوس کوې؟ وزیرستان خلک د ګوري مطلب که نه؟ آیا موږ په دا کار کې اول دا راته وایي چې په دا کار کې موږ څه فراډ مراډ یا دوکه شی وکړه نه و؟ هېڅ شی نشته الحمدلله. دا د همره بې ټیمه وه که نه چې د میږ ته ډېر تکلیف وي مدرسه ته ورغلي دا به خود پرېت وه که نه چا اوس وایي چې هسپتال ته ایسئ چا وایي چې ډاکټر ته ایسئ. دا الحمدلله چې میږ کله ده ته رویست که نه الله پاک رک سرات در نصیب کړي ښه باروبار دی ښه رغ دی تلاوتي نه لمانځي نه اودسي نه ولې د همره بې ټیمه وه چې دی څه شی نه شو کړی که نه دا الله پاک ته به تشفا کړل دی شی نه میروګي وي څه شی وي الله پاک هر شی ختم کړل نه به خودي پردري مې په دا 40 دن کې ټیک ټاک شه که نه ګولۍ موله چې خو نه خوري؟ یو شی نه خوري نه ګولۍ خوري نه بیا ډاکټر کتلی دی که نه که نه موږ په ډاکټرانو پې ستړي شوي ډېر وخت ډاکټرانو بېرته څه ویل؟ ډاکټرانو وایي چې دا چا وایي چې زړه بیماري ده چا وایي چې رګو بیماري ده چا وایي چې څه شی دي خو چې کله تا ته راغلي که نه هر څه شی موږ یې چېرې راوستل؟ میروګي پیریان د پیرو واستل. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پارچه این د ثبوت کو دا پارچه دو سره په 25 د 9 میاشتې راوستلو او د غریب ته د مسله د نن نو د عمر تقریبا 20 سال یا 21-22 سال وي. دغه د مسله د 10 سال نه روان او 10 کالونه به د بیا ما پیو ډاکټرانو ورته وی چې دا میرګي دي یا د زړه مسله نو مختلف علاجونه کول او دلته ما پی راوستل 3 کافر جناتو او جناتو دا وینا و چې له سکوالو نه ورسره د چې کوم عبادت کې د موږ باندې بد لګيږي موږ عبادت ته نه پرېږدو نو هغه موډر سخت سزا ورکړو الحمدلله. نو نن چې کوم دی تاریخ دی 9 تاریخ دی د 11 میاشتې نو تقریبا 4 ورځې بعد راغلو د هیڅ مسله نشته الله پاک ټیک کړی. نو خلکو ته دا پیغام دی چې د میرګو ولا د چا مسله وي د زیات تر جنات وي تاسو یو ځل په موږ باندې چیک اپ کوو بیا غنه بعد تاسو ډاکټر علاج کوي. مطمئنه یې ورو راکنه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
دې باندې درې جناتو مخکې موږ ته راغلی و دا مو متکلی و او انشاءالله ټیک دی اوس دا ما تاسو ته خپل بیان وکړي دلته څه مسله وه دلته چې دا مسله وه چې دوه درې ورځې نه به دا یې داسې هغه و په علاج ملاج په ډاکټرانو مې ډېر وګرځولو هغه مې کړلو خو بیا چا تاسو چې دا ورته وښودلی دلته مې چې راوستو تاسو چې حکیم روحاني علاج ورته وکړو د الله کتاب سره هغه خدای پاک انشاءالله ټیک کړو بیا تاسو 40 دن بعد دا غوښتي وو بیا هغه 40 دا څلوېښت ورځې کې مشره دغه باندې بیا د جټکا مټکې کې چې پرې راغلي که نه جی بیا انشاءالله تاسو ته دا پته وه چې دغه باندې پیریان دي که نه ورته پته دا معلومات تاسو ته وو یاره چې دا داسې معلومات و چې هلته مې یو ملا ته هغه باندې داسې بیان وشو خو بیا هغه داسې شنېدلي نه وو هغه بندوای نه شول تاسو ته مې چې راوستو بس بیا د هغې سره دی بند شول کړي هلته مثال هغه ملایانه به پر وغږول دا بیان یې کړی و چې موږ داسې 3 کسان یو موږ باندې داسې چال کړی دی خو بس د هغې سره دی هغه نه کېدله اوس چې تاسو ته مې راوستو تاسو دم کو الله تعالی ته کوم ځای سره تعلق ساتې ماما زه جي د چنډوهلې صدراون سره صدراون سره ته ټیکې بچی ته څه نه ما حیا مخکې تا باندې څه کېدو زما باندې هغه داسې پیریان راغلي پیریان و دا څلوېښت ورځې کې خو باندې پیریان نه راځي سبق ما به کوایې مونځ او داس هر څه ټیک ټاک یې څه دردونه مردونه چې نه نشته مطمئنه یې ته موږ ته دعا کوي یقین وکړه نه راکړې راته نه ته کوم صحیح شه جزاک خدا یو بل ملګری دا موږ له راغلی وو په 24/10/22 کې او نن دی 7/11/22 نو دغه باندې چې څه تکلیف و هغه تکلیف ته وایي بیا اوس ښه شوی زه به ورته وایم چې دغه مسله څرنګه حل شو ته له هلته حسینه څه تکلیف و مخکې زه بېهوشه کېدلم ورغورځېدلم بیا معده مې به کار نه کولو ټیکاله او چې مې بیا نشول خوړلی معده مې ټوله بنده وه شکر الحمدلله چې زه 12 راغلی زه ډېر ټیک شوی یم ته چې موږ دم کړی هغې نه بعد بیا باندې بېهوشي راغلي دردونه مردونه چې ناشه مې ته څه یې دولله ته څه نه دا چې ټوله پیله ځان راوستلو هغه نه بعد بیا نه خراب شوی لکه بیرونی میرونی هېڅ شی داسې نه کړي بیا ښه شوی راغی بیا داسې تکلیف نه راغلی مطمئنه یې دغه سره دوه جینات وو هغه جیناتو دا وینا وه چې موږ دغه سره د 10 ورځو نه یو نو هغه جیناتو ته موږ لږه سزا ورکړه او الحمدلله الله پاک شفا ورکړه الرحمن الرحیم دا امان الله الګ د هریپور نه راغلی تقریبا دا په 26 تاریخ د 9 میاشت باندې راغلی او 2022 کې د سره 3 جناتو نو هغه په مونږ حاضر کړو بیا مونږ ته وعده اخیستې وه چې دې له بیا تکلیف نه ورکوي نو الحمدلله د دغه شپږشتم تاریخ نه د 9 میاشت 2022 نه دی خو بیا جنات نه دی راغلی او نه هیڅ قسمه تکلیف ورکړی دی نو دا اوس راغلی دی راځئ دې نه خپله تپوس کوو چې دا څه وایي تا له څه تکلیف د دغ پیله ځل چې ته راغلی وي او کله مونږ دلته جنات حاضر کړه او قسمي شو هغې نه بعد یې تا له تکلیف درکړی څه قسمه نه هیڅ تکلیف بالکل ښه جنات خو در باندې راغلي نه دي مطمئن یې مطمئن یم